د ماښام مونږ د ټولو نه مخکې کم پیغمبر ادا کړی دی؟ ولې ادا کړی دی؟ د څه د وجې نه ادا کړی دی او په مونږ باندې ولې فرض شوی دی؟ د ماښام مونږ د ټولو نه مخکې حضرت داود علیه السلام ادا کړی دی. دا خو زمونږ ایمان دی او دا زمونږ یقین دی چې انبیای کرام معصوم دي، د هغو نه څه قسمه ګناه چې کوم دی ګناه کبیره یا ګناه صغیره یا قسمه ګناه چې کوم دی د هغوی نه ادا کېږي. خو بعضې وخت کې د انبیای کرامو نه خلاف ادب کار وشي چې هغه هم د هغوی د شان سره نه ښایي، الله رب العالمین په هغه خلاف ادب کار باندې هم هغوی ته چې کوم دی هغه تنبیه ورکوي. نو د داود علیه السلام نه یو خلاف ادب کار چې کوم دی هغه شوی و. نو کله چې الله رب العالمین دته د هغې نه معافي وکړله او الله رب العالمین دته معافي وکړله نو دی ډېر زیات خوشحاله شو. نو د 4 رکعاتو نیت چې کوم دی هغه وتړو. کله چې د 3 رکعاته وکړو په 4م رکعت باندې ودرېدو نو دته هغه خلاف ادب کار چې کوم د نه شی هغه ورته رایاد شو په مانځه کې دننه. نو د دومره ډېر وجړل او دومره زیات وجړل چې د دنه د 4م رکعت چې کوم دی هغه ادا نه کړلی شو. 4م رکعت ته ادا نه کړلی شو او په 3 رکعاتو باندې اکتفا وکړل او سلام چې کوم دی هغه وګرځو. الله رب العالمین ته د یونس علیه السلام د 3 رکعاتو دومره خوښ رالل چې په امت محمدي باندې فرض کړل.